اے مرګه نه د چا مجبورو ته ګورې، نه د چا ځوانو ته ګورې، نه د چا محتاجو ته ګورې، نه د چا وړو وړو بچو ته ګورې، نه د چا ځوانې ښځې ته ګورې، نه د چا ځوان خاوند ته ګورې، نه د چا مال او دولت ته ګورې. اے مرګه نه د چا هغه نیستۍ ته ګورې چې نیستي ختم شي او ښایسته لینټري او ښایسته د روب او دبدبي زندګي وله ورکړي، هغې ته هم نه ګورې. اے مرګه هغه ارمانونو ته هم نه ګورې چې زمونږ په سینو زمونږ په زړونو کې دي. اے مرګه ښایسته ښایسته وجودونه دې هم ماپ نه کړه. اے مرګه تنکۍ تنکۍ ځوانۍ دې هم ماپ نه کړې. راشي او زمونږ نه خلک یو سي. جناب دا کومه ویډیو چې تاسو وینئ دا نوجوان ماشاءالله ډېر ښایسته وجود دی، خو ډېر عجیبه پرسنالټي او ډېر ښایسته بدن الله جل شانه ورکړو او د خپل بدن سره ډېره خواري کړې وه او د دې ما معلومات هم وکړله. ډېر وایي عجیبه انسان و، ډېر ښه پرسنالټي چې چاته به هېڅ نه وي او ډېر خوش مزاجه خوش اخلاقه انسان و، خو مرګ دې ته نه ګوري. جناب مرګ د چا ارمانونو ته نه ګوري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ورځې داسې چل کوي، دا یو لاس په دې ځای کې غوت په دې ځای او دا بل لاس داسې وګوت کو، داسې وګوت کو او صحابو ته وایي دا پیژنې دا څه دي، دا ما چې دا کم تاسو ته دا نقشه پیش کړه دا څه دي؟ صحابه وایي الله اکبر کبیره. الله او داغه رسول ښه پوهېږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اے خلکو ما ته وګورئ، دا د انسان مرګ دی او دا لاس چې داسې اوږد دی دا د انسان امیدونه دي. مرګ به یو ورځ پسي، مرګ به ګنټه پسي، مرګ به 2 ګنټې پسي، مرګ به را روانه میاشت کې زمای، مرګ به را روان کال کې زمای او زه ورله امیدونه د کلونو کوم جي، زه ورله امیدونه د میاشتو کوم، زه ورله امیدونه د هغه زندګۍ کوم کومه چې یو قسم له زما په نظر کې نه ختمیږي. او جناب زما مرګ ګنټه پسي، جناب زما مرګ یو 2 ګنټې پسي، زما مرګ سبا لیکلی. داسې مې هم لیدلی دي چې سحر د خپله کوره په خپلو خپو باندې وتي دي او چې ماسپښین مازدیګر ماښام شي نو جناب په 4 کسې په کټ کې اچولی او داسې ور دننه کې په کور باندې. ای دا دنیا ده جناب. دا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا ګوره متاع ده او دا ګوره دوکه ده. الله جل شانه قرآن کې فرمایي چې دا دنیا دا ګوره ناکامی ده او دا هغه دنیا ده چې د دې نه څوک تلي دي بیا نه دي راغلي. حضرت فاطمه رضی الله چې کله وفات شو او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې خپل لاسو کې راغسته ده او داسې په خپل هغه قبر ته وسپارله. په دغه ټیم کې علی رضی الله عنه عجیبه اشعار ویلي ان افتقادي فاطمه بعد احمد دلیل على الا يذوم خلیل. اے خلکو واوري دی لاسونو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کوس کړو خاورې ته، نن دی لاسونو فاطمه هم کوزه کړه. بس ما ته پته ولګېده چې د دنیا ښایسته جوړې دا نشي پاتې کېدی، د دنیا دوستان دا په دنیا کې نشي پاتې کېدی، د دنیا محبتونه چې د یو بل سره د دنیا خپل منځ کې محبتي هغه نشي پاتې کېدی. هغه رشتې چې د یو بل نه جناب بغیر خوبونه نشي کولی، هغه رشتې چې د یو بل نه جدا کېدی نشي، هغه رشتې هغه محبتونه چې د یو بل په کتلو باندې راغټېږي او د یو بل نه علاوه بل څوک لیدی نشي، هغه رشتې نن ماتې شوې جناب. هغه رشتو کې نن درز رالی جناب. ما ورته ټول د مستقبل مړیو جي، ما ورته ټول به زر ده وسته او کوبیا ده. په دغه قبر کې به ما ورته څه ږدو، دغه قبر کې به ما ورته دا ډډې ږدو، په دغه قبر کې به ما ستا دا بدن پروتي. بس خبره ختمه. کو اعمالم کړي هغه به راسره خوازي او که نه د دنیا زیب او زینت د دنیا ټول حساب کتاب هغه به په دنیا کې پاتې شي. او دا کم نوجوان چې وفات شوی دی قسم د ډېر سخت بې سوره شوم. خدا یو عجیبه صفت دا دی چې د چا نه هم اورم و ډېر عجیبه انسانو، ډېر عجیبه خوش اخلاقه انسانو. نو غرض مې دا دی دا ویډیو مې د دې دپاره سازه کړه چې ګوره پته نه لګي کم ټایم کې ما تعالی مرګ راځي. یو حادثه زموږ د ضرور سره وشوه، یو اکسیډنټ وشو او دا ول الله جل شانه مقرر کړی و. څومره ملګري چې دي ټول په دعا کې یاد ساتئ جی، او څومره دنیا نه چې تللی دي هغه ټول په دعا کې یاد ساتئ. اوې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل من هغه انسان دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ د پاره تیارې وکړي. مرګ به راځي 50 کاله پس په موت یو هم نه یو، بس خبره ختمه. او کویم کنه نو جناب هغه اډو زندگی نه ده، هغه د دردونو زندگی ده، هغه د دوايانو زندگی ده. بل بد پاسي بل بد کینی، بستر بل ته محتاج، کپڑے اچول بل ته محتاج، کوټونه اچول بل ته محتاج، وبسکل بل ته محتاج، روټي خوړل بل ته محتاج، ډکه تش امتیاز کول بل ته محتاج. بل بد کوزي بل بد کینی بل بد را پاسي، هغه خوړی عجیب زندگی د جیزو خیم دی باز مشران لدی الله نور کوي. نو غرض دا دی موت ټول باندې مر روان دی. دا کومه دنیا چې په موت باندې آباد ده، زر د چې زما استاد دا دنیا د خاور سره بدل شي او زما استاد حقيقي او اخرت کور او کم چې زما استاد نه خدمتونکو کور دی هغه جناب قبر دی. نن چې ته موت هېره کو جناب دا ویډیو می صرف د غرض د پاره وکړه چې دا خسته بدنونه می په مرګ باندې سود نشي، دا خسته وجودونه می په مرګ باندې سود نشي. خو سو کمه مرګ سود سره کولې نشم، بس راشي او ډېر کار خلک رانه چوت کې او مونږ صرف په جړه باندې پاتې شو. بس الله دې چې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې مونږ له هغه ټیم کې مر راولي چې وته تیار یو او خلک چې زموږ صفت کوي چې باس لاړې دنیا نه، لکه څنګه چې د دې نوجوان صفتونه کېږي چې لاړې دنیا نه او ټول دنیا یې وړه کوله. بس الله دې زموږ داسې زندګي نصیب کړي چې مونږ لاړ شو خو زموږ ښه صفت په دنیا کې پاتې شي. او الله داسې ټیم کې مر راولي رب چې ترا ناراضي بس سنا سم کړي دي. بس او دا نوجوان چې لاړې بس یو سنت په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په چهره مبارک باندې پراته او ډېر خو خلکو سره تعلق بس دغه به اوس پکار راځي جی. نو الله دې فر بیا څومره مسلمان ټول ورته دعاګانې کوي چې الله کامل مغفرت نصیب کړي او کم چې بس مندگان دي کم چې کور والدي ډېر غټ مرګ دی جی الله دې ورته آسان کړي. صرف د عبرت په توګه مې دا ویډیو وکړم اول چې دعاګانې ورته کوي چې الله کور والله هم صبر ورکړي او څومره فوتګان دي شوي اے الله کوم ته معلوم نه کو نه دي معلوم رب د ټول کامل مغفرت نصیب کړي، رب د ټول قبرونو د نور نه ډک کړي او دا ویډیو سره مخ کې شیر کړئ جی.